لسم سپارا اولنی رکو سورہ انفال پنزم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمُوا پوها شیئا انما غنمتم من شیئین آغا چه تاسو حاصل کئی دا غنیمتنا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پس بے شک دے پنزم عیسیٰ اللہ دے پارا وللرسول و رسول دا پارا ولذل قربا و قرابت دا رسول والو پارا والیتام و یتیمانانو دا پارا والمساکین و محتاجانو دے پارا وابن السبیل و مسافر دا پارا ان کنتم آمنتم باللہ کثیر تاسو اللہ باندی ایمانوی وما انزلنا على عبدنا آغا چه مونگا نازل کلی پا خپل بنده خاص بنده یوم الفرقان فیصله پورت بنده یوم التقل جمعان پا کم ورسد و فوجون مخامخ شول وَعْلَمُوا پوها والله على كل شيء قدیر اللہ پا ہر شیز قدرت لری اذ انتم بالعدوة الدنیا یاد کلی چه تاسو دا دنیا پا ایوے کنارے باندے وهم بالعدوة القصوى او دا کافران دا مدینه پا بل کنارا باندے والرکب اسفل منکم او کافل لستاسو نا پخکت طرف باندے ولو تواعدتم لاختلفتم فی المعاد کچیر تاسو خپل منس کے سوادہ کرو ضرور بتاسو برابر وقت کے اختلاف کرو ولیکن لیقضی اللہ امرا لیکن اللہ پورا کوي خپل کار کان مفعول هغه چې کېدونکی دی لیهلک من هلک علی بینة لپاره د دې هغه چې هلاک شي په خپل دلیل باندې هلاک شي ویحیی من حی عن بینة او هغه چې ژوندي پرېږدي په دلیل باندې ژوندي پرېښودلو سره ان الله لسمیع علیم بېشک الله ضرور اورېدونکی علم دی اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا یاد کړئ اے محبوبه څه وخت چې دا کافران تا ته الله په خوب کې لږ ښکاره کړه ولو اراکهم کثیرا که چېرته الله تاسو ته ښیلې ویلې لفشلتم ضرور به تاسو بزدلي اختیار کړې وه ولتنازعتم فی الامر ضرور به تاسو په خپل کار کې جګړه کړې وه ولکن الله سلم لیکن الله تاسو بچ کړئ انه علیم بذات الصدور بېشکه هغه ذات د زړونو پټو رازونو باندې خبر دی واذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا څه وخت چې تاسو دوی سره جنګ کول نو ستاسو په سترګو کې دوی الله لږ ښکاره کړه ویقللکم فی اعینهم او د دوی په سترګو کې تاسو لږ ښکاره کړئ لیقضی الله امرا کان مفعولا لپاره د دې چې پوره شي هغه کار الله له جانبه چې کېدونکی دی ضرور والی الله ترجع الامور او الله طرف ته ستاسو ټولو کارونه رجوع یعنې ګرځېدل دي